حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوار بیان کے ہوئے وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُمْ عَنْهُ وَعَلَّمْتُمُوهُمْ وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ. یا سبحان دمرا بہترین نصیحت دے سڑی کڑے دے چھ تعلموا العلم علم زدکی وتعلموا للعلم السکینة والوقار او چھ علم دے زدک نو بیازان کی سکینت وقار عظمت عزت پیدا کا سپک کارون بیا مکوا پسپکو کارون مولا سے بیا بدخکاری پسپکو کارون بیا مولا سے بدخکاری ناغوی وتعلموا للعلم السکینة والوقار او مزید فرمائی چه وتواضعوا لمن تعلمتم عنهم آغا خلق چه چانا مزدکڑا کردی دا نو آغا تا سر ٹیٹا وا دا آغا لاس کولا وا دا آغا پیزارو چتا وا ممکن دا چه دنیاوی اعتبار سرستا مقام دیر اچت سی خود استاد نو چتی دے نشی آغا چه چادر تا قائدہ خولی دا دا آغا مقام و مرتبہ رتا ټول نسیوا دا صحیح شو د تانه ډیره اوچته ده ناغوی وتواضعوا لمن تعلمتم عنهم ولمن علمتموهم او غوی چې خپل استاد ته خو به خود تواضع کې خپل طالب تم تواضع کوا طالب سره تکبر معامله مکوا ولا تكونوا جبابرة العلماء ما ساده پښتو کې ترجمه وکړه ما حضرت عمر وای چې فرعون ما جوړېږي بس جواب